علاقہ اغا عراقو اور په عراق کې د عراق دارالخلافه مرکز بغداد د بغداد نه تقریبا 80 کیلومتره سایډ ته طرف ته یو کلی دی چې د هغې کندرات اوس هم شته هغې ته وایي اور دا اور د ابراهیم علیه السلام کلی و عبري ژبه عبرانی ژبه دا ډیره زړه او پخوانی ژبه ده او پښتو ژبه دا هم ډیره زړه او پخوانی ده تقریبا 15,000 کاله د پښتو تاریخ شته چې 15,000 کاله مخکینی ژبه ده او قوم دی په پښتو کې د عبرانی الفاظ ډیر دي لکه اور د ابراهیم علیه السلام کلی و چې هغې کې هغه اور بل کړی ابراهیم علیه السلام یې ورته غورځولی و نو اور موږ اوس هم وایو اور بل کا اور بل دی نو اور موږ هم وایو هغه یې اور وی ځکه د هغه یې کلی و هغه هغې کې اور بل شوی و دارنګې هلک ته هلک موږ وایو پښتو کې حلولو په عبرانی کې هغه شي ته وایي چې په هغې خوشحالي کېږي هلک ته هم پښتو کې هلک وایي ځکه چې هلک پیدا شي نو په هغې خلک خوشحالي کوي نو هلک ورته وایي خوشحالي پې کوي نو ابراهیم علیه السلام اور کلی کې پیدا او د ابراهیم علیه السلام پلار هغه ډېر لوی پیرو د هغې کور هغه لویه پیرخانه وه په عراق کې په دغه علاقه کې چې کوم به بادشاه نو هغه ته به نمرود وي څنګه چې مصر کې به بادشاه نو هغه ته به فرعون وي په ایران کې به بادشاه هغه ته به کسرا وي په روم کې به بادشاه نو هغه ته به قیصر وي دغسې هره علاقه کې د بادشاه ځان له یو نوم و نمرود به د بادشاه نوم و بادشاه ته به نمرود وي د ابراهیم علیه السلام پلار لوی پیر و او ابراهیم علیه السلام د هغه ځای نه هجرت وکړ او فلسطین ته راغی فلسطین کې ابراهیم علیه السلام آباد شو او هغه اوږد تاریخ دی چې په لاره څنګه راغلی کله چې ابراهیم علیه السلام فلسطین ته راغی نو د ابراهیم علیه السلام له الله زیر ورکړ د هغه نوم اسماعیل علیه السلام او دا تقریبا د 80 کالو په عمر کې الله هغه له اسماعیل علیه السلام ورکړ 80 کالو ته عمر رسېدلی و هغه له الله زیر ورکړ اسماعیل علیه السلام او د هغه نه 10 کاله بعد بل زی پیدا شو اسحاق علیه السلام اسماعیل مشر و اسحاق کشر و الله ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړ چې تا حضرت حاجره او زیه دا دواړه بوزه او مکه مکرمې ورته وښیله چې هلته یې پرېږده هغوی دواړه هغه راوستله او په مکه مکرمه کې یې پرېښودل اسحاق علیه السلام هغه په فلسطین کې پاتې شو د اسحاق علیه السلام په اولاد کې الله ډېر انبیا پیدا کړل چې د هغه نوم یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زیه د یعقوب علیه السلام نه بنی اسرائیل شروع شو یعقوب د هغه نوم اسرائیلی نوم قرآن کریم یعقوب هم ذکر کړی اسرائیل هم ذکر کړی اسرا په عبرانی ژبه کې وایي عبد تا ایل وایي الله تا اسرائیل من عبد الله
اسرائیل د یعقوب علیہ السلام نمو دویم یعقوب علیہ السلام نا بنی اسرائیل شروع شو ذکر اسرائیل اولاد د بنی اسرائیل پدائی کی اللہ حضرت داود علیہ السلام پیدا کر سلیمان علیہ السلام کے پیدا کر پدائی کی اللہ حضرت الیاس پیدا کر پدائی کی اللہ حضرت زکریہ پیدا کر یحییٰ پیدا کر پدائی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کر اور پدائی کی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر عیسیٰ علیہ السلام دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا شپک سوکال مخی تیر شوئے دے دا ټول بنی اسرائیل دی وہ بنی اسرائیلو کی اللہ ډیر انبیاء علیہ السلام پیدا کرل بیا پا 671 کی قبل 671 کی عیسیٰ علیہ السلام نشپک سوا 500 او یا کالا بعد 571 تقریباً شپک سوا کالا بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیدا کر پا اولاد دا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دا حضرت اسحاق پا اولاد کی گن انبیاء آگلی دی اور دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی یو نبی راگے و یو نبی اغا خاتم الانبیاء شو اغا ختم الرسول شو سردار دا انبیاء علیہ السلام شو دا اغا دیر زامنو دیر پکی انبیاء بیا دا غی زامنو و غی لال پا بل طرف او دی پلا دا غی اولاد پا بل طرف لال اگرچہ دیر انبیاء پکی رالل او دا اسماعیل علیہ السلام اولاد کے اللہ یو پیدا کر یو پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او اخیری دا انبیاء گردو دے بنی اسرائیل باندھ دیر اتار چڑھاو راگے کلچ دی فلسطین کے وسیدل دی یعقوب علیہ السلام زیے یوسف علیہ السلامی کوئی تاغرزو مصر تلال آلد بادشاہ شو اگر آلد با مصر کے چکل رونو سر ملاو شو نوی طول وازی نو دی مصر تا بوتلل مصر کی آبادو او د مصر نا بیاد دی زور وطن ترال فلسطین تا فلسطین کی بیاد دی بغاوت دیو بلناو که سڈالی یو خوالاری ایسا بل خوالاری ایسا پا فلسطین کی پاتی شو خوالو آره شو او زای پزای باندی شو دی پلا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر او اخیری پیغمبر اغا اللہ راو لے گو چونکہ اغا خو تربورانو نکی او تربورانو دا غی دا عادتی چاہے خام خواہ دشمنی کئی خلاف کئی مقابلہ کئی نو بنی اسرائیل دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پزد و پینات باندی شروع شو سران دینا دا یو اگر دیر انبیاء پا کراغلیو اگر دا انبیاء و اولادو اگر بادشاہان تیر شویو و دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و حیثیت اگر نش برداشت کو لئی اللہ اگر تا قرآن راو لے گو اور بنی اسرائیل تا زائے پا زائے باندے دعوت ورکو چوہ نعمتون ور باندے اللہ دیر کری دی منع شکرہ کی گئی منع فرمانا کی گئی مکوئی خلاف پوہ نشو نو اللہ در پا ورگ و بخت نصر پہ مسلط کو نور پہ مسلط کر رومیان پہ مسلط کا وی والا وی ٹکو لو در پہ در اکڑل خوارے وارے اکڑل اور تر 1917 پوری اگئی وال خورل اسوک یاو زای اسوک بل زای اسوک یاو پلا اسوک بل پلا
1917 کې چې جنگ عظیم اول شروع شو نو جنگ هغه خو مال دولت ډېر جمع کړو نو هغه دلته برتانی حکومت ته موږ بستاسو مرسته او ملګرتیا وکړو خو موږ له یو ځای مستقل راکړي هغه ورسره ملګرتیا وکړه هغه نه مستقل ځای ورکړه فلسطین بیا او هغه کې بیا یهود راغون شو هغه تسلیم کړل اسرائیل چې وته وي او هغه بیا رم شنو په دنیا کې چې څه رواني او فساداتي بنیاد هغه د ابراهیم علیه السلام اولاد کې نن چې په دنیا کې کم دینونه دي نو نسبت اپل کی په دنیا کې درې ادیان ډېر مشهور دي یو یهودیت دویم نصرانیت او دریم اسلام دا درې دینونه په دنیا کې مشهور دي دا دو دینونه هغه د حضرت اسحاق طرف ته نسبت کوي او ابراهیم ته ځان رسوي دا یو دین اسلام دا اسرائیل علیہ السلام ته نسبت کوي او ابراهیم علیہ السلام ته ځان رسوي خو هغه دواړه په خپل کې هم د یو بل دشمنان دي ولد جنن بینهم عداوتون خپل کې هم دشمنی چې د یهودو وس رسېدلې نو نصارای کوترا کړی دي او چې د نصارای بیا وس رسېدلې نو بیا په یهودو اعلان نه کړی کله په یو مسلط شوی دی او کله په بل مسلط شوی دی او بیا در په در باندې کړی دي بیا غي راولګېدل نو هغه خپل کې اتحاد جوړ کړ یهود او نصارا اتحاد جوړ کړ اسلام ته مسلمانانو ته یو شو اسلام او مسلمانانو ته غي خپل ډله یو کړه او مسلمان په ځای د دې چې هغه ډله یو مضبوطه کړې وي نو هغه تاس نس کا یو بل ته ودرول نو جهاد شروع دی او جنگ شروع دی د مسلمانانو په ملک کې هر ځای کې دا غي ملکونو کې نشته د مسلمانانو په ملکونو کې مسلمان د مسلمان سره جنگ کوي او هر یو عالم دی یو وی زبا حاکم نو بل وی زبا حاکم یو ځان له دلایل ګوري بل ځان له دلایل ګوري یو ځان له مفتیان مولیان پیدا کوي بل ځان له مفتیان مولیان پیدا کوي یو مړم دی بل مړم دی تر سوچ دی سوچ دی راغله چرم مسلمان لا کامیابی نشي مونده یو راولګي ناغه ایزه جهاد کوم ناغه مولا طالب غریب نه ګوري او بشورو به کړی دا بل طرف ته د مولا او طالب په جامه کې راشي هغه د ملک د مسلمان نه دی او دا روانون غاړي ته د مسلمان ملک ماته بلوغه کا مسلمانانو په کې اوسېږي کنه قانون ځان لکه بیا کو د مسلمان ملک او باندې نو فساد شروع دی او د چا هر سړی په حق د بساره وایي چې په حق من کل حزب بما لديهم فرحون او کمیانسته راځي یو پویا کې نو بل نه پویا کیږي اګه بل پویا کې نو بل نه پویا کیږي هغه دریم قوت چې خبر شي چې د میانس کې خبره کوي نو تا د میانس وړي تا وځني نو علاج چاله نو دی او هغه طاقت موږ سره نشته چې موږ استعمال کو چې په کوم طاقت باندې کیږي نو لکه د غل مور د کندو شاته جاړو نو یو زمون منی نه بل زمون منی نه یو زمون خبره ته وګ دی او نه بل زمون خبره ته وګ دی که یو پویا کوي د بل پاره کوي اګه بل پویا کوي د پاره کوي هغه بنی اسرائیل او اوسه مړم دی او خپل کار کوي او هغه مسلمانان هغه تاسو کړی دی په یو بل اخته کړی دی او هغه له خپل مراکز جوړ کړی دي
یو مرکز د ځان دپاره استعمالوي بل د ځان دپاره استعمالوي او هغوی یو بل ته ودرولي یو دا دریم باب او په دې کې خطاب خاص دی پس د خطاب عام نه بني اسرائیلو ته ډېر څه سړي په ړی خود څه ووایي نو یا بني اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام او بني اسرائیل ورته وایي و نیکم پیغمبرو د الله بندو د پیغمبر اولاد کې صاحبزادګانو صابیاکانو پلارانو نیکانو سم خلکو دا تاسو څه جوړ کړي دي صاحبزادګان دا تاسو جوړ کړي دي صابیاکانو دا تاسو څه جوړ کړي او په صابیات چې سمي او چې سم نه دا غنه زیات لوفره لفنګ بلینا بیا ځکه هغه خو بیا ځان ته صابیا کوم وایي کنه ځان ته صاحب زاده هم وایي ځان ته پیر زاده هم بیا وایي کنه ځکه د پیر صاحب زیه دی کنه د مولوي صاحب زیه دی نو د خو د پلار نه بیا لویه درجه یې کنه صاحب زاده دی صاحب زاده په پردوک د کوناټو سره نښته یې صاحب زاده دی صاحب زاده به پیرزاده دی پیرزاده به شکل د دغه نه یې پیرزاده دی یا بني اسرائیل